امام بخاری رحمه الله باب دی چې په جنازو پسې تلل داوم د ایمان یو شعبه ده چې ته اتباع د جنازو کې او په جنازو پسې ځې د دې لپاره چې دا جنازه مسلمانان وړي او دوی ته ضرورت راشي نو زه به ورسره دا تکلیف برداشت کوم زه به ورسره علمه او هلته په هغې باندې جنازه مو کې خو چې په دې کې دنیایي اغراض نه او دنیایي مقاصد پکې نه نو دا بیا د ایمان شعبه ده او دا د ایمان یوه برخه ده. حدثنا احمد ابن عبد الله ابن علي المنجوفي امام بخاری وی زما استاذ احمد زوید عبدالله ابن علی المنجوفی راته بیان کړی دی. قال احمد وای چې ما ته زما استاذ حدثنا روح زما استاذ ما ته بیان کړی دی. قال روح وای حدثنا عوف عن الحسن عوف ما ته بیان کړی د حسن بصری او د محمد ابن سیرین په حواله باندې دا دواړه تابعی عالمان دي او د دواړو راته د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په حواله خبره کړې ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ایمانا و احتسابا څوک چې ورپسې شو په جنازه یو مسلمان پسې روان شو ایمانا په دې باندې ایمان دی چې الله ما ته دا حکم کړی دی چې ته به پر اور مسلمان باندې جنازه کوي نو دا هغه الله هغه حکم فالو کول او په هغې عمل کول و احتسابه او دارنګې ثواب یې ګڼي دا د آخرت په نیت باندې کوي او وکانه معه بیا د دغه مسلمان رور سره دی حتی یصلی علیها حتی چې په د باندې مونځ وکړي یعنی الا دا اجر ملاویږي چې مونځ هم پې وکړي او ویفرغ من دفنها او فراغت حاصل کړی شي د ده د خښولو نه د خښولو پورې هلته پاتې شي فانه یرجع من الاجر بقیراتین نو دی به واپس کیږي په اجر سره د 2 قیراتو په انداز باندې او کل قیرات مثل احد قیرات خو نصف دانق ته ویل کیږي په لغت کې خو دلته قیرات نه مراد کل قیرات مثل احد چې هر قیرات په اندازه د احد د غر په انداز باندې یعنی د دې دومره لوی ثواب وشو لکه د احد د غر چې د مدینې غټ غر دی او من صلی علیها چا چې مونځ وکړو په ده باندې ثم رجع قبل ان تدفن بیا واپس شه د جنازې نه د دفن کېدلو نه مخکې فانه یرجع من الاجر بقیرات دی واپس کیږي په اجر سره په اجر د یو قیرات باندې یو قیرات د وګاټه تابعه عثمان المؤذن تابعداری کړی دا د دې احمد منجوفي عثمان چې هغه مؤذن د جامع بصره جامع مسجد بصره امامو قال دی وی حدثنا عوف المذکور اس چې موږ ذکر کو عن محمد ابن سیرین عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه دا په یو بل سند باندې د دې په مثل باندې دا روایت بل هم راغلی دی. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی په دې کې چې یره د مؤمن او یره د مسلمان
د دې خبرې نه ان یحبط عمله چې د عمل حبط نشي، د عمل برباد نشي، وهو لا يشعر دی به پې پوه نه وي. یعنی دا معنا نه ده چې سړی بس مومن دی نو دی بې خوف او بې خطرې شه. نه، مومن به هر وخت د دې خبرې نه یره محسوسوي چې زما عمل چرته برباد نشي، زما عقیده چرته خراب نشي او زه به پې پوه نه یم. د دې وجې نه دا ترجمة الباب شو. او دا ترجمة البابونه دو دي دی کې، بل یو 3 کلي لاندې وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبة. نو 2 ترجمة البابونه دي او د 2 ترجمة البابونو په منځ کې 3 آثار ذکر کوي. ذکر دې 3 وانو د ترجمة الباب اول سره د اول حصے سره تعلق دی او وروسته 2 حدیثونه ذکر کوي. او هغې کې د اول حدیث تعلق د وما يحذر من الإصرار سره دی او د دویم حدیث تعلق چې کوم دی دا د دې اول حصے سره دی چې خوف المؤمن من ان يحبط عمله. دې ته لف نشر غیر مرتب وایي، لف نشر غیر مرتب. سوچ ورته کوئ. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابراهيم التميمي وكان واعظا. د به ډېر وعظونه کول او دا تابعي عالم دی. د به ویل ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. ما کله نه دی پیش کړی خپله وینا په خپل عمل باندې مګر زه یریدلی یم چېرته زه په دې کې دروغجن نه شم. د به وعظ کو خلکو ته که نه نصیحتونه به یې کول نو بیا به یې ویلې چې کله ما خپل قول په خپل عمل پیش کړی دی نو چېرته ما پیش کړی دی مګر زه به په دې یره کې یم چې مبعد چېرته زه مکذب نشم، یعنی زما دا وینا زما د عمل تکذیب اونکی یا زما د عمل زما د قول تکذیب اونکی مکذبا چې په صيغه د اسم فاعل سره شي. یا معنا دا ده ما نه دی پیش کړی کله خپل قول په خپل عمل باندې مګر زه یریږم ان یکونه مکذبا چې ما څوک وویني ما ته به نسبت د دروغ وکړي. دې تقریرونو ته وګوره، وعظونو ته وګوره، د عمل ته وګوره، چېرته دا کارون شي دا بیا صيغه د مفعول ده. مکذب دی، مکذبون. یو اثر داش دا د دې سره تعلق شي خوف المؤمن ان يحبط عمله. وقال ابن ابي مليكه، واي ابن ابي مليكه ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. مندلی منی په خپل زندګۍ کې 10 صحابه د پیغمبر دا زما استادان دا ما مندلیو او ار یو د دې 10 صحابهونه یخاف النفاق علی نفسه. ار یو په خپل ځان باندې یریده اصل زه منافق نه یم. وګوره د پیغمبر مرګري صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او دا عالم وای زما استادانو
او ار یو به په ځان باندې د منافقت نه یریده. مونږ څومره زړور یو او څومره مونږ ځان ته اوبه شیندو او څونه مونږ ځان د جنت ټیکهداران حسابو. دا انتهایی د جهالت انتها ده، د جهالت انتها ده. یا دا خلق پر قرآن او سنت پوهیږي نه او یا دا اصل مصنوعي طور باندې دي دا کارونه کوي. دا اوس څه دي؟ وایي ما منهم نو زما د استادانو دیرشونه یو تن یقول ویل به چې انه علی ایمان. نو زما پر استادانو کې یو تن یقول چې دا ویلي چې زما ایمان په شان د ایمان د جبریل او د میکائیل دی. یو هم داسې نه. یعنې معنا دا ده څنګه چې د جبریل او د میکائیل په ایمان کې جزم دی، زما پر استادانو کې داسې یو هم نو چې د هغې دا جزم و، بلکې هر وخت به د الله نه یریدل. مبعد چېرته زموږ عمل خبط شوی نه یو، موږ پرې پوهه نه یو. دریم اثر دا دی ویذکر عن الحسن، ذکر کیږي د حسن بصري په باره کې چې ده به ویل ما خافه الا مؤمن ولا آمنه الا منافق. دې ته وګورئ، حسن بصري به ویل نه یریږي د منافقت نه مګر مؤمن ته یریږي. مؤمن هر وخت د منافقت نه په یره کې دی، مبعد چېرته ما کې منافقت را نشي. او ولا آمنه الا منافق، او د منافقت نه ځان بے امنه ګڼي، بے امنه نه ګڼي مګر منافق ګڼي. چې منافق دی هغه ځان بے خطري ګڼي چې ما ته د منافقت څه خطره نشته، حالانکه په منافقت کې پروت دی. او دا هغه دویم ترجمة الباب لو زه اوس رالم. دا درې واړه آثار د خوف المؤمن ان یحبط عمله سره ټچو. ځکه دا پرې منځ کې ترجمه دا ترجمة البابین دوه ترجمې کړې او په منځ کې دا درې آثار را دننه کړه چې د درې واړو تعلق د ترجمې اوله سره دی. اوس د دویمه حصه د ترجمې امام بخاري ذکر کوي وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان، او هغه چې یره کېدی شي د همیشوالي نه په جنګونو باندې او په ګناهونو باندې من غیر توبتین چې توبه نه وباسي او دقسې لګیا دی په مخه جګړې کوي او لګیا دی په مخه باندې ګناهونه کوي. نو دا هم د یری خبره ده چې د دې نه سړی ویریږي. لقول الله عز وجل چې الله د نیکانو مؤمنانو په باره کې وایي ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. دا مؤمنان کامل نه ټینګېږي په هغې باندې چې دوی څه کوي. ګناه تې کېږي خو په ګناه ټینګېږي نه، ګناه مسلسل نه کوي، نور ګناه تې نه کېږي، نه ټینګېږي په هغې چې دوی کوم عمل وکړي د ګناه وهم یعلمون. او حال دا دی دوی ښه پوهي چې موږ نه غلطي وشوه، موږ غلط شو او بیا به موږ دا کار نه کوو. اوس دو حدیثونه پیش کوو. دا لومبنی حدیث د وروستۍ ترجمې سره لګېدلی دی او دا وروستی حدیث د لومبۍ سره لګېدلی دی. دې ته په علمي ژبه کې لف نشر غیر مرتب وایي. لف نشر غیر مرتب نو معنا دا ده. اوس ګورئ حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. دا ابو وائل د دنوم شقیق زوی د سلمه تابعی دی، د صحابه او شاګرد دی. دوی ما د ابو وائل نه د مرجئه په باره کې تپوس وکړو چې صاحب دا مرجئه څوک دي. مرجئه تاسو ست ته وګورئ، شته تاسو سره ست په حاشیه کې
الفرقة الملقبة بها دا یو فرقه ده چې په مجسمه په دغه باندې په مرجعو باندې ملقبه ده او ولقبوا بها دی ملقب شوي په دې باندې لأنهم يرجئون العمل ځکه دی یؤخرونه رستو کوي عمل لره دی وایي چې کلمه دی اوویله باس خبره ختمه شوله او لأنهم يبالغون في الرجاء دوی په دې امید کې او په دې رستوالي دا اعمالو کې دومره مبالغه کوي حيث يقولون لا يضر مع الإيمان معصية چې ایمان در سره دی نو ګناهونه ورته ضرر نشي رسولی لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان دوی د ایمان نه عمل لرې کړی دی حيث زعموا چې ان مرتکبة الكبيره غیر فاسق د دوی دا خیال دی چې مرتکب د کبیرې فاسق نه دی دا مرجئه دي وایي ما د خپل استاد نه دي تپوس وکړو فقال هغه راته ویلې حدثني عبد الله ابن مسعود وایي ما ته عبد الله بن مسعود بیان کړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وایي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو عبد الله بن مسعود وایي چې سباب المسلم یعنی رد بدی او کنزلی کول مسلمان ته دا فسق دی په دې باندې سړی فاسق کیږي او وقتاله او د مسلمان سره جګړه دا کفر دی یعنی دا عمل د کفر دی نو دې تعلق د چا سره شو دو وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان سرش من غير توبة او دا دویم حدیث حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة ابن صامت رسول صحابي رسول عبادة بن صامت رضي الله عنه أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر نبی علیہ السلام روتا خبر راکاو منگتا پا لیلة القدر باندی نبی علیہ السلام خپل کور نه تشریف وریو کا مسجد نبوی ته روتا او لیلة القدر ورته الله خودله و منگ ته خودله فتلاحا رجلان من المسلمین جگڑا چولے وا دو مسلمانانو په خپل کور کې د یو په بل باندې قرض او یو د بل نه غوښته او شور احساس کړی فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلة القدر پیغمبر خو فرمایل زه راوتم د دې دپاره چې تاسو خبر کوم د لیلة القدر نه چې لیلة القدر پلانې شپه ده او وانه شان دا دی تلاحا فلان و فلان جګړه چولې و پلانی او پلانی نو فرفعت د دې د علم زمانه پورته شو د لیلة القدر د تعیین هغه علم مانه پورته شو خو خفه کېږئ ما وعسا ان یکون خیرا لکم کېدی شي چې دې کې زمونږ خیر وي او دې کې ستاسو خیر وي خو اوس داسې وکئ التمسوها فی السبع والتسع والخمس لټوئ دې لره په شپه اوویشتمه کې په یو کم دیرشمه کې او په پنځویشتمه کې په دې کې لټوئ باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له امام بخاری باب دی سؤال جبريل په تپوس کولو د جبرائیل کې د نبی علیہ السلام نه د ایمان باره کې د اسلام باره کې د احسان باره کې او د علم د قیامت په باره کې چې د الله پیغمبره اسلام څه ته وایي ایمان څه ته وایي احسان څه ته وایي او د علم د قیامت به کله و بیان النبي صلی الله علیه وسلم له او بیان د نبی علیہ السلام جوابونه ورکول دتا
چې ایمان دی ته وایي، اسلام دی ته وایي، احسان دی ته وایي، او علم د قیامت نه پې ته پوهېږي او نه پې زه پوهېږم. دا ثم قال جاء جبریلو، دا روایتو کې راځي. دا تپوسونه وکړه، نبی علیہ السلام جواب ورکړ. او هغه روایت کې داسې هم دي، دا سړی داسې ترو تازه جومات ته راننوته لکه چې د دې ځای د مدینې سړی، او کور کې پاک ولامبل او اوس مسجد نبوي ته راننوت. دا پاک صفا. نبی علیہ السلام زموږ مخکې تپوسونه کوي، نبی علیہ السلام جوابونه ورکوي. بس بیا مخه هوا کې سړی لا نبی علیہ السلام ویل تاسو ورشئ وګورئ. صحابه خوار شو مختلفو لارو باندې، سړی داسې ورک شو لکه چې نه و. یا رسول الله مونږ خو پیدا نه کړ. ویل راځئ راځئ. ویل دا جبریلو او راغلی او تاسو ته دین ښوده. جبریلو راغلی او ما نه ستاسو مخکې تپوسونه کول چې زه جواب درکړم چې تاسو ته دین وښیي. نو دا خبره ده. ثم قال جاء جبریلو، وی دا خبره وشوه. نبی علیہ السلام اوی دا جبریلو ښه یعلمکم دینکم، خودی تاسو ته ستاسو دین. فجعل ذلک کله دینا، نو ګوره وګرځو نبی علیہ السلام دې ټول له دین، ایمان، اسلام، احسان او علم د قیامت، دې ټولو ته نبی علیہ السلام دین ویو. نو د امام بخاری دا خیال دی چې ایمان او اسلام او احسان او دین یو شی دی. وما بین النبی صلی الله علیه وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، او هغه چې بیان کړی دی نبی علیہ السلام وفد د عبدالقیس ته. عبدالقیس یو قبیله ده، د هغې یوه جرګه راغلې وه او نبی علیہ الصلاة والسلام هغې ته د ایمان بیان کړی و. نو هغه م ورسره خیال کې ساته او په بخاري کې راځي. او وقوله، دا قول دا الله تعالی ورسره اولولا چې ومن يتبع غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. سوک ومن يتبع، سوک چې ومن يبتغي، سوک چې طلبئی غیر الاسلام، د اسلام نه علاوه، دینا د ژوند یو ضابطه او د ژوند یو طریقه، فلن يقبل منه، اچھری به قبول نشي، وہ فی الآخرة من الخاسرین، په آخر کې د تاوانیانو نه. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم اخبرنا ابو حیان التمیمی عن ابی زرعة عن ابی هریرة قال كان النبي صلی الله علیه وسلم بارز یوما للناس، نبی علیہ السلام راوته یو ورځ خلکو ته. دلته ورته هلکه دا پرې نوي ژبه کې ورته کولی کچري وایي، کولی کچري. لکه زمونږ د ضلع زمدار افسر راشي زمونږ ریتاڼې ته، او تاڼهدار ته یې ویلي چې دې علاقې سپین روبي او مشران او خلک راوغواړه چې زه ورسره مخامخ خبرې وکړم او د هغې څه ضروریات یا راته ووایي او موږ کم سر کولی شو اوله سر کړو. دې ته کولی کچري وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولی کچري راووت، خلکو ته په ډاګه ناستو او خلکو ته ویل چې څه تپوس کوئ، ستاسو ضرورت هغه ووایئ. بارز یوما للناس فاتاه رجل، یو سړی ورته راغی، فقال ما الایمان، د الله پیغمبر ایمان څه شی دی؟ قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث. نبی کریم ورته ویلي ایمان دا دی چې ته ایمان یقین وکړې او باور وکړې په الله باندې، د الله په فرشتو باندې، د الله په کتابونو باندې، د الله په رسولانو باندې او د الله په ملاقات باندې، او رسوله دا ورپسې دی. وتؤمن بالبعث، او ته ایمان راوړي په دوباره ژوند باندې چې دې ژوند به ختمیږي او دوباره یو بل ژوند به شروع کیږي. قال فما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله
ولا تشرک به شیئا. اسلام دار چې تبع عبادت کې د الله او هیڅوک به ورسره شریکې. وتقیم الصلاة وتؤتوا الزکاة المفروضة، او توا کوي مانځه لره او ورکوي به زکات مفروضه لره. وتصوم رمضان، او نیسي به روجې د رمضان المبارک. دا ستا اسلام دی. قال ما الاحسان؟ سړی دې تپوس کوي احسان څه ته وایي؟ احسان په معنا د اخلاص باندې دی. قال ان تعبد الله، چې ته د الله عبادت په داسې اخلاص باندې کوي کأنک تراه، لکه ته چې الله ویني. لکه سړي ته نیک ولاړ دی او مزدور کار کوي، نو به دا ټیټ شوی دی او کوداله ورسره یو کړپ احساس کړی چې دی ووایي چې دا زما دا کوم مزدور راوستی دی دا خو ډېر تکړه دی. داسې نه چې بیا یې په موټر سایکل سور کې او خپل ځای ته یې ورسوي. پوهېږې په دې باندې زموږ یو دوه طالبان وو، هغوی تلي وو د دلته بطره په دی کې په دې هرچند کې خلک ورته روځي، نو هغه مزدوران، نو زموږ طالبان یې ځان سره په موټر سایکل بوتلي. نو کور ته تللی چې دوی له څه چای میدا کړي که نه، چې راغلی د یو داسې پره نیولې ده او نرۍ غوندې روان دی هلته، او بل هم داسې نرۍ پره نیولې او د خولۍ پرې راماتي چې کتلي دا خو طالبان دي او دا له خو ګران کار دی. هلکه ویل راځئ بس پرېږدئ دا. په موټر سایکل راسواري کړی و، بیا دغه ځای ته راوځي 100 روپۍ والا ورکړی وې. پوهېږئ په دې باندې. نو ځکه وایي چې احسان خبر مې کوله. قال ان تعبد الله، دا احسان دی چې ته د الله بندگی کوې کأنک تراه، لکه ته چې الله ویني. فإن لم تكن تراه، او که ته الله نه ویني، لکه الله اوس داسې دی چې موږ یې په دې دنیا کې نشو لیدلی، نو فإنه یراک، الله خو دې ویني که نه. قال متى الساعة، بیا سړي تپوس وکړه قیامت به کله؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، وایي سوال کړی شوی د دې نه چې زه یم نه دی زیات واقف د سوال کوونکي نه. یعنې زما او ستا علم د قیامت په باره کې برابر دی چې نه ته خبر یې او نه ته زه خبر یم. ها ټیک ده. اخبرک عن اشراطها، زر ده چې زه به تا خبر کما د نښو د قیامت نه. د قیامت نښې به ستا مخې ته کېدم. یو نښه دا ده اذا ولدت الامة ربتها، کله چې وزېږئ وینځه خپله مولاګۍ. ربتا او رب دا یو معنا ده. رب په معنا د مصلح راځي، په معنا د مربي راځي، په معنا د مالک راځي، په معنا د مولا راځي. دلته معنا مولا دی. نو وینځه به ولګي او وبزېږئ خپله مولاګۍ. او هغه ما تاسو ته بېګا په هغه ځای کې ویلي، درس کې ویلي چې دا به دا اسلام به دومره وسیع شي او جهادونه به دومره ډیر شي او پای کې به مجاهدینو ته دومره زنانه ملاو شي د وینځو په حیثیت باندې. نو بیا هغه وینځه چې د کوم مسلمان ورسېده ا د خپلې ښځې په حیثیت باندې ځان سره ساتلی شي، نو بچي ته عمره وړی شي. نو چې د هغې کوم بچی وشي هغه د دې امور ښې وینځه ده، نو ګویا کې داسې وشوه لکه دې وینځې خپل مولا وزېږو، ځکه چې هغه خو د دغه پلار په ځای ولاړ دی. نو څنګه چې هغه پلار مولا و دغسې دایم مولا دی. دایم او یا دا معنا ده چې د قیامت په علاماتو کې دای چې دا لور به چې کومه دی
دا به په مور باندې حاکم شي. ورته وایي چې یاره ابۍ پاسه دا کار خو که او پاسه دا کار وکړه او پاسه ورشه دا کار وکړه. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا به دا کوي. او د دې ډېر نظیر زمونږ په پاکستان کې و چې دلته د پاکستان وزیر اعظمه بېنظیره وه او مور د هغې نصرت بوټو وه، هغه عامه ښځه وه او ورانې راغلی و د دواړو. نو د بټو د قبل سالګره وه. نو هغه مور یې پولیس هغې ته کور کې په دروازه کې ودرول، هغې په کور کې بند نه کړه او راله دې سالګره وکړه. پوهېږئ په دې باندې؟ دا یې ښه مثال دی چې لور به راپاسي او مور باندې به ملکوي، په مور باندې به حکمونه کوي، او زوی به راپاسي او په پلار باندې به حکم کوي. یوه نښه دا ده. او دویمه وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. او مقابلی به شروع کی. وإذا تطاول کله چې مقابله شروع کی رعاء الإبل سرون کی دی اوخانو البهم دا خړو او تورنګو خړو اوخانو سرون کی یو بل سره مقابلی په آبادو کی شروع کی فی البنیان، یو د یو نه آبادی اوچته یو بل د بل نه اوچته. دا هم د قیامت په نښو کې ده. لکه تاسو ته ما وویلې چې دبۍ والا برج العرب سازو او چینیانو د هغې مقابله کې شروع وکړه. نو چې دوی اتو شلو ته ورسېدل نو هغې ورپسې قابو شو، یو کم نو دوی ورله پیسې میسې ورکړه، هغې په یو کم باندې بند کړ چې تاسو یې نه سازوئ. چې د قیامت دا نښه بلکل یقیني شي. هغه برج العرب هغه ډېر ته فخري دغه او د احمد چې کوم دی نو دغه شیخ دی، ډېر خطرناک سړی دی، بېدینۍ کې اول نمبر دی. د هغه په کور کې خادمان چې دي میم او انګریزان دي. دا او ډېر لوی متکبرو دا به ویلي چې دوبۍ ته چې کومه دی نو دوبۍ کې به 10 کاله بعد هغه سړی پاتې کېږي په 15 درهمه باندې یو پیلی چیس کلی شي. بیا الله تعالی یو دچکه وله ورکړه، دا یهودي پې مسلط کړ. دا یهود دغې ډېر زیات خوښ دي. هلته یې وله اویلی او کوزۍ علاقې وله دغه کړي دي، پای کې وله دا کوي د 100 کالو دغه ځمکه په دغه ورکوي په ګاڼه باندې، هغې پې آبادۍ سازۍ لګیا دي. نو دا هغې ته اوس برج شیخ وایي. دا داسې خدای پاک دیواله کو چې هغه برج خرڅ کو په ابوظبي والا باندې. هلته خلیفه د زید زوی دی، خلیفه ورته وایي، په هغه باندې خرڅ کو. نو اوس برج خلیفه ورته وایي او د دې هغه برج العرب ختم شو، کومه چې د فخري مسله وه. نو فی 5 دا د قیامت دا مسله او دا علم په هغه 5 خبرو کې دی لا یعلمهن الا الله، چې دا 5 خبرې نه پیژني سوا د الله نه، صرف الله یې پیژني. 5 خبرې دي. ثم تلا النبي صلی الله علیه وسلم، بیا پیغمبر خدا هغه آیات ولستو. ان الله عنده علم الساعه، یقینا الله په نزد باندې علم د قیامت دی. دا ټکی به زموږ مقصد دی. نو بخاري دقه وویو. او نور الآیة معنا دا ده چې اقرأ الآیة الی آخره، د آیات اخره پورې ورسوه نو 5 واڼه بدله پکې راشي. ان الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الارحام. ويا قاري شو ويعلم ما في الارحام. څنګه؟ ان الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الارحام. زمانه نه راځي نور.
ما ته یاد نه دی ثم ادبره بیا میلمه شا کړه او روان شو فقال ردوه نبی علیہ السلام ورشا میلمه را واپس کړي فلم یروا شیئا صحابو هیڅوک ونه لیده او داسې کوڅې نه وې لکه دا چې دي هلته به سړی نه ورکېده او بس هسته سړی ورک شو فقال هذا جبریل نبی کریم فرمایل دا جبریل دی جاء يعلم الناس دینهم راغلی او ښودی خلکو ته دین قال ابو عبدالله جعل ذلك كله من الایمان دا امام بخاری به خپل چوټاکې وړه کوي چوټاکې پیژنې که نه جرندې له چې هغه بوجګۍ وړي نو دی به خپل چوټاکې وړه کوي چې ایمان مرکب دی جعل ذلك كله من الایمان دا خبرې ټولې پیغمبر خدا د ایمان حصه ګرځولې ده بابون بلا ترجمه دی او باب بلا ترجمه چی نو دی مثال د پسلی د مخکې باب د پاره او د دې احادیث دا ټچی او لګیدلی د مخکې باب د حدیثونو سره دا حدیثونه او د مخکې باب حدیثونه تقریبا یوي ځکه وایي حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره دیوی عبید الله زید عبد الله وای چې عبد الله زید عباس خبر ورکړی ودتا قال عبد الله زید عباس وای اخبرني ابو سفيان ابن حرب مال خبر را کړی ابو سفیان زوی د حرب او خبر مخکې تیر شوی دی ګورې په دې کتاب کې چې ان هرقل قال له هرقل دی ابو سفیان ته ویلي چې سألتک هل یزيدون ام ينقصون تا نه ما سوال کو ابو سفیان هرقل ورته وایي چې دا مرګري ستاسو د پیغمبر ډیریږي که کمیږي نو په زعمت ته وایي چې انهم یزيدون دا ډیریږي وکذلک الایمان حتى یتم دقسی ایمان دی کله چې دا ایمان پوره شي نو پته ولګي چې د ایمان کې اجزا دي نو دا ډیریږي نو حتی چې پوره شي په خبره ثابته وکړه بس ایمان حتی چې دا ایمان تام شي نو دا بیا هغه دراتو نه رستو واپس کیږي نه بیا نو خود به خود بډیریږي او سألتک هل يرتد احد سخلة لدينه او تا نه ما تاسو کا ابو سفیان چې آیا مرتد شوی دی واپس شوی دی یو تن د وجه د بدو ګڼلو دغه تن نه دین لري پیغمبر لا چې دا دیني بدی شوی دی پس تاګین چې پکې را دن شوی دی او واپس تللی دی بعد ان يدخل فيه پس تاګین چې په دین کې داخل شوی نو په زعمت توای چې الله نه داسم ندی شوی وکذالک الایمان نو هرقل ورته وایي دقسی ایمان دی حين تخالط بشاشته القلوب دقسی ایمان دی کله چې ګډ شي اغا انشراح کولاوالی او اغا پړقوالی د دې ایمان د زړونو سره نو لا يسخطه احد بیا هیڅوک بد نه ګڼي دی لره بیا چې کله دا ایمان د زړونو سره ګډ شي او د اړونه پې اوبه وڅکي او د اړونه پې خوشحاله شي نو هغه بیا بد نه ګڼي دغه دین لره انشاءالله فضل من استبرأ لدینه کې به نه به که خیری سبق وایو سباله انشاءالله خمول شم ناروغه دی یا الله رب العزت مونږه په احادیثو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پوهه کې د دې سره موږ له پکې موږ بالله عمل توفیق راکړي خدای پاک دې قرآن او د احادیث په رنګ کې د پاکستان رنګ کې
او دا پاکستان الله تعالی د اسلام یو قلعه وګرځي، د تمامي دنیا د مسلمانانو دفاع ځای وګرځي. خدای داسې ملک وګرځي چې دنیا په کومه حصه کې مسلمان زنانه ته مسلمان سړي ته تکلیف وي او دا ملک تپوس کولی شي. الله دا ملک داسې د اسلام قلعه کې خدای دا د منافقانو نه او د غیر شرعي قیادت نه عمل خلاص کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو